السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو الحمدلله ثم الحمدلله زمونږ او ستاسو دین اسلام کامل او مکمل دین دی د هر عبادت او د هر عمل د پاره د خپل طریقه او آداب او شرایط او ارکان خودلی نو دعا چون کې د عبادت مغز دی څنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی چې الدعاء مخ العباده دعا د عبادت مغز دی نو لہذا د دې لپاره قرآن او حدیث آداب او شرایط خودلی کله چې زمونږ او ستاسو دعاګانې د دغه آداب او د شرایطو مطابقي نو ان شاء الله زمونږ او ستاسو دعاګانې به قبليږي نو عزتمندو مونږ نننی ویډیو کې سو آداب د قرآن و حدیث پرانا کې د دعا ذکر کو نو د هغه آداب نه لومبنی ادب دعا غوښتون کې به موحد وي د هغه ایمان او عقیده به په یو الله باندې جوړي نو الله بر د دعاګانې قبليږي لکه څرنګه الله په خپل کتاب سورة البقره 186 نمبر آیت کې فرمایي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون اللہ تعالیٰ فرمائی وی کله چې زما بندگان ستانا زما د لروالی و نزدیوالی په باره کې تپوس وکړي نو فإني قریب یقینا زه نږدې اجیب دعوت الداع زه قبلوم دعا د دعا کوونکي اذا دعان کله چې ما نه دعا غواړي او ما نه غوښتنه کوي خو فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی پکار د چې دی زما د حکمونو قبولتیاو کی زما حکمونو ومني ولیؤمنوا بی او دی ایمان راوړي نو دعا د پاره لومبنی شرط هغه څه دی او لومبنی ادب هغه ایمان دی ولیؤمنوا بی بل ادب چې دعا کوونکې هغه به مخلص وي په هغه کې به اخلاص وي د اخلاص والا دعا الله تعالی قبلوي لکه الله په خپل کلام کې فرمای سورة البینہ 15 نمبر آیت کې وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین او حکم نه دی کړی شوی دوی ته مگر د دې چې دی د یو الله بندګي وکړي مخلصین له الدین په داسې حال کې چې دی خالص کوونکي دغه الله لره بلنه او دغه الله لره عبادت او د عبادت تاسو ته مخکې ویلی شو چې مغز هغه څه شی دی هغه دعا ده نو په دعا کې خو به طریق اولا څه پکار دی اخلاص پکار دی نو الله به دعا قبلیږي دریم ادب دعا غوښتون کې هغه به اول د ټولو نه اول د الله ستاینه کوي د الله تعریف به کوي او بل هغه به په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې درود وایي د دعا په اول کې با د الله ثنا او صفت کول او په نبی علیه الصلاۃ والسلام درود ویل دا د دعا د آدابونه ده لکه یو روایت کې راځي د فضیل ابن عبید رضی الله عنه نه روایت ده هغه وی مونږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ناستو اذ دخل رجل فصلى ناصافی یو سړی چې کوم دین را دن شو او منځ وکړو فقال نو د منځ نه پس وی اللهم اغفر لي وارحمني یا الله ما ته بخښنه وکړي او ما باندې رحم وکړي مهرباني وکړي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل عجلت ایها المصلي اذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو اهله وصل علي ثم ادعه وی اے منځ کوونکي تا ډېره جلدي وکړه کله چې ته منځ کې او ته کښېنې نو فاحمد الله نو د یو الله ستاینه وکړه د یو الله صفت وکړه د یو الله تعریف وکړه بما هو اهله کم صفت او کم تعریف چې هغه د هغې قابل دی یعنی کم صفت چې د الله د شان سره ښایيږي وصل علی ثم ادعو او په ما باندې درود ووایه نو پس د هغې نه دعا وغواړه نو د الله ستاینه کول او په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې درود ویل دا د دعا د آدابونه ده او دریم ادب بلکې دا څلور آداب شو قال دی فرمایي چې ثم صلى رجل آخر بعد ذلك بیا یو سړي بل سړي چې کوم دی نو منځ وکړو د ده نه وروستو
فحمد الله نو د الله ستاینه وکړه وصلی علی النبي صلی الله علیه وسلم او په نبی علیه الصلاۃ والسلام درود ویل. فقال النبي صلی الله علیه وسلم نو نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل ایها المصلی ادعو تجب و ای منس کون کیا دعا غواړه ستا دعا به قبول ولش ستا دعا به قبلیږي. دا حدیث امام ترمذی رحمت الله علیه ذکر کړي. د حدیث نمبر د سنن ترمذی 3476 او په تعلیق کې امام البانی رحمت الله علیه د حدیث ته صحیح حدیث ویلي. بل ادب پنځم ادب دا دی چې دعا کوونکې هغه به د زړه په پخې ارادې سره دعا کوي او دعا به د الله مشیت او د الله غوښتنې پورې د الله ارادې پورې نه معلق کوي چې کستا خوښ نو یا الله زما دا پلان کې کار وکړي او زما دا پلان کې حاجت پوره کړي. داسې به نه کوي، د زړه په پخې ارادې سره به کوي. لکه د انس بن مالک رضی الله عنه نه روایت دی. هغوی فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی اذا دعا احدكم فليعزم المسأله ولا يقولن اللهم ان شئت فاعطني فانه لا مستكره له. وی کله چې یو تن د تاسو نه سوال کوي، دعا غواړي، غوښتنه کوي د الله نه، فليعزم المسأله نو دی په پخې ارادې سره سوال وکړي او غوښتنه دې وکړي او داسې دی نه وایي چې یا الله که ستا خوښه نو مال یې راکړي، ځکه په الله باندې څوک زور نشي کولی، زبردستی نشي کولی. دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړي او د صحیح بخاری د دې روایت نمبر دی 6338. شپږم ادب د دعا په وخت کې به د قبلېدو پوره یقین ساتي چې او زما دعا به الله قبلوي. او وم ادب دعا به په پوره توجه سره کوي. د غافل زړه دعا الله نه قبلوي چې ستا زړه مستحضري او ستا زړه حاضري چې ته څه غواړې چې هغه ستا پړه کې وي، چې صرف په خوله باندې الفاظ نه چې زړه کې هم همدغه خبرې. لکه د دې دواړو آدابو دپاره یو روایت کې راځي د ابو هريره رضی الله عنه روایت ته وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی وی ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. وی تاسو د الله نه غوښتنه وکئ په داسې حال کې چې تاسو د قبلېدو پوره یقین ساتئ او پوه شئ چې یقینا الله تعالی دعا نه قبلوي د غافل او ناخبر زړه. نو چې دعا غواړي د الله نبی په پوره یقین سره غواړي چې زما دعا به الله قبلوي، او بل چې دعا غواړي نو د زړه په حضور سره به غواړي چې ستا زړه حاضري او ستا زړه غافل نه ناخبر نه. اتم ادم د دعا غوښتلو نه مخکې به د خپلو ګناهونو اقرار کوي چې الله پلان کوي ګناه مې کړی، نو دا ګناهونه مې کړي، واړه مې کړي، غټ مې کړي، هغه مې معاف کوي. نو بیا چې ته دعا غواړې ستا دعا به څه کېږي؟ قبلیږي. لکه د دې دپاره تاسو روایت کتلی شئ د علي بن ابي طالب رضی الله عنه. هغوی فرمایي اوږد روایت دی وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ان الله لا يعجب الى العبد اذا قال لا اله الا انت اني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي انه لا يغفر الذنوب الا انت. وی یقینا الله تعالی تعجب کوي د هغه بنده نه، په هغه بنده باندې تعجب کوي چې کله هغه بنده ووایي لا اله الا انت، نشته دی لایق د بندګۍ مګر تی، انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی، و یقینا ما په خپل ځان باندې په ګناهونو سره ظلم کړی دی، ته زما د ګناهونو بخښنه وکړې او ما ته ګناهونه معاف کړي. و یقینا انه لا یغفر الذنوب الا انت، او ستانه علاوه څوک هم ګناهونه نشي بخلی. نو قال الله تعالی فرمای عبدی عرف ان له ربا یغفر ویعاقب. وی دې بنده ته پته ده چې زما یو رب داسې شته دی چې هغه بخلم کوي او هغه سزا هم ورکوي، چې چاله خوښه شي نو بخښنه ورته وکړي او چې چا دپاره خوښه شي نو هغه له سزا ورکوي. دا حدیث امام حاکم ذکر کړي په خپل مستدرک کې او د حدیث نمبر دی 3483 او امام البانی رحمت الله علیه دی حدیث ته په سلسله الاحادیث الصحیحه کې
ویلی دی چې هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم، دا حدیث د مسلم په شرط باندې صحیح حدیث دی، او دې سره موافقت کړی دی امام زهبي رحمه الله چې دا حدیث په شرط د مسلم باندې صحیح حدیث دی. نهم ادم دعا درې کرته کول، یا الله ما ته بخنه وکړي، یا الله ما ته بخنه وکړي، یا الله ما ته بخنه وکړي. درې کرته یو جمله هغه ویل او درې کرته چې کوم دی نو یو سیز غوښتل. لومړی دلیل د انس بن مالک رضی الله عنه روایت ته، هغوی فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی وی من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم ادخله الجنة. وی کله چې یو سړی د الله نه 3 کرته جنت غواړي، وی چې الله مال جنت راکې، یا الله مال جنت راکې، یا الله مال جنت راکې، نو وی جنت الله ته پخپل وی. عجیبه حدیث ته وی الله ته دا جنت پخپل وی چې اللهم ادخله الجنه، یا الله دا بنده جنت ته وردن نکي. ومن استجار من النار 3 مرات، او کله چې یو سړی د جهنم نه 3 کرته پناه غواړي او 3 کرته د هغه نه پناه وغواړي چې الله د جهنم نه مې بچ کړي، د جهنم نه مې بچ کړي، د جهنم نه مې بچ کړي، نو قالت النار، دا اور او د جهنم پخپل الله ته وی اللهم اجره من النار، یا الله دا سړی د جهنم نه اوساتي، یا الله دا سړی د اور نه اوساتي. دا حدیث امام ترمذی ذکر کړي او په ترمذی کې دا روایت ذکر دی په 2572 نمبر باندې، او امام نسائیم ذکر کړي په 5521 نمبر باندې، او د دین علاوه نور محدثین هم دا حدیث ذکر کړي، او په تعلیق د نسائی او د ترمذی کې امام البانی رحمت الله علیه د حدیث ته صحیح حدیث ویلي. په بل روایت کې راځي ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بچ دعا کوله، و اذا دعا 3 و اذا سأل 3. کله به چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام غوښتنه کوله د الله نه، سوال به کو د الله نه، نو 3 کرته به کو، یا الله ما ته بخنه وکړي، یا الله ما باندې رحم وکړي، یا الله ما ته بخنه وکړي، ما باندې رحم وکړي، یا الله ما ته بخنه وکړي، یا الله ما باندې رحم وکړي، مهرباني را باندې وکړي. او دا حدیث امام مسلم ذکر کړي په 1794 نمبر باندې. لسم ادب دعا کوونکې به مخکې خپل ځان لره دعا غواړي. اولنۍ ابتدا د دعا به د ځان نه کوي، یا الله زما دا پلان کې حاجت پوره کړي، پس د هغې نه مور او پلارو نه خویندې وغیره نور ټول مسلمانان، نو ابتدا د دعا به د چا نه کوي؟ د ځان نه کوي. لکه حدیث کې راځي د ابی بن کعب رضی الله عنه نه روایت دی، وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان اذا ذکر احدا فدعا له بدأ بنفسه. وی کله به چې د یو سړي تذکره وکړله او دعا به ورله کوله، نو بدأ بنفسه، شروع او ابتدا د دعا به د خپل ځان نه کوله. دا حدیث امام ترمذی ذکر کړي 3385 نمبر باندې، او امام البانی رحمت الله علیه د حدیث ته هم صحیح حدیث ویلي. یولسم ادب دعا په داسې الفاظو باندې کول چې هغه جامع الفاظ، غونډ لنډ الفاظ، لنډي خو د هغې معنا او مطلب یعنی سمندر په کوزه کې رابندول، چې الفاظ لنډي او د هغې مراد او معنا هغه ډېرې وسیعې فراخې. او د دې دپاره به تاسو یادوئ د نبي علیه الصلاة والسلام او د صحابو دعاګانې چې هغه لنډو الفاظو والا او جامعو معنو والا چې کوم دی نو سوي دعاګانې وي. لکه د دې دپاره دلیل دی د عایشې رضی الله عنها روایت، هغه فرمایي وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یستحب الجوامع من الدعاء ويدعو ما سوى ذلك. نبی علیه الصلاة والسلام با د دعا نه جامع الفاظ خوښول چې په غونډو لنډو الفاظو باندې دعا وکړي شي، او ويدعو ما سوى ذلك، او د دې نه علاوه نور الفاظ چې هغه به هغه به د ډیرو تفصیلي دعاګانو سره چې کوم دی نو متعلقو هغه به پرېښودل، معنی جامعه او لنډه دعا به کوله. دا حدیث امام ابو داود ذکر کړي په خپل کتاب سنن ابي داود کې 1482 نمبر باندې، او دې حدیث ته امام البانی رحمت الله علیه په تعلیق د سنن ابي داود کې صحیح حدیث ویلی. دولسم ادب د دعا دپاره لاس اوچتول، د دعا دپاره لاس اوچتول دا چې کوم دی نو مسنون دی او سنت عمل دی،
لکه د سلمان فارسی رضی الله عنه پر روایت کی راځي وی فرمای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ان ربکم حی کریم یستحیی من عبده اذا رفع یدیه الیه فیردهما صفرا وی یقینا استاسو رب حی ډیر حیاناک ته کریم سخا والده جود والده سخی ذات ته او یستحیی باکی من عبده د خپل بندنه اذا رفع یدیه الیه کله چې دا بندا خپل رب ته لاس اوچت کی د پاره دعا او د غوښتنې فیردهما صفرا نو د دین حیا کوي باک کوي چې آغا خالی واپس کی معنی دعای قبول نکی نو د دې حدیث نه معلومه شله اذا رفع یدیه الیه چې الله تعالی لاس اوچتول په وخت د دعا کې دا مسنون دی او قولی حدیث دا حدیث امام ابو داود ذکر کړي په 1488 نمبر باندې او دې حدیث تم امام البانی رحمت الله علیه په تعلیق د سنن ابي داود کې صحیح حدیث ویلې دیارلسم ادب په دعا کې هغه دا دی چې دعا د پاره او دس کول مستحب دي او ښه طریقه ده لکه نبی علیه الصلاة والسلام په یو موقع باندې یو صحابي ته دعا کوي هغه واقعه داسې ده ابو موسی فرمایي وی کله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غزوه حنین نه فارغ شو نو ابو عامر رضی الله عنه د یو لخر مشر کو او اوطاس نومي مقام ته او زیت چې کوم د پاره د جنگ ولېګو نو د هغوی مقابله وشوله د درید ابن صم سره درید قتل شو او الله د هغه ملګرو لا شکست ورکو ابو موسی رضی الله عنه فرمایي وی زه هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ابو عامر سره لګلیو نو ابو عامر رضی الله عنه د یو کس د لاسه په غشي باندې په پنډۍ باندې ولګېدو او دا چې چا ایشته دا هغه د جشم قبیلې نو جشمی د هغه نسبتو وایي زه چې راغلم او ما وکتل نو دا زما دا تره چې کوم دی ابو عامر د په پنډۍ کې غشي خاخته او دا ورله جشمی خاخ کړي ما تاسو کو ایتر دا چا وشتري چا دا کار تاسو سره وکړو نو ماته په اشاره سره ویل چې دغه جشمی اشاره دی جشمی ته وکړه چې دا زما قاتل دی او د زویشتلم ما د هغه جشمی د وجلو اراده وکړه زه په هغه پس روان شوم نږدې ورلم نو هغه چې زولی دم نو هغه واپس شو منډه کړله وای ما ورته پیغور ورکو چې آیا تعالی شرم نه درځي آیا ته زما مقابله نشي کولی را واپس شه نو هغه منډې والې خو ما پې د تورې ګزار وکړو او هغه ما قتل کړم وی بیا لاړم ابو عامر رضی الله عنه له چې زما ترو وی ما ورته ویل چې الله ستا قاتل قتل کړو نو هغه ویل چې زما د پنډۍ نه دا غشی چې کوم دی نو وباسه ما دا غشی رویستو نو د هغه د پنډۍ نه څه روانه شي اوبه روانه شي هغه اوبه روانې وي تر دې چې د هغې اوبو د جاري کېدو د وجې نه ابو عامر رضی الله عنه څه شو شهید شو وفات شو خو چې وفات کېږي د وفات کېدو نه لږ مخکې ما ته وایي ته به لاړ شي او نبي علیه الصلاة والسلام ته به زما له طرف نه سلام وکړي او بیا به ورته ووایي چې ما دپاره بخښنه وغواړي نو وایي زه چې کله فارغ شوم نو لاړم د نبي علیه الصلاة والسلام په خدمت کې حاضر شوم چې اومې کتل نبي علیه الصلاة والسلام د پړو نه بڼلی شوي کټ باندې چې کوم دی نو پروت دی او د پاسه به بستره پرته ده وایي زه لاړم نو هغې چې کوم دی نو راپاڅېدل ما وکتل چې د هغې په ملا کې د دې کټ پړو چې کوم دی نو څه کړې وې نښې کړې وې نبي علیه الصلاة والسلام ته ما ټول حالات د خپل ځان او د ابو عامر رضی الله عنه بیان کړل او بیا مې ورته وویل چې ابو عامر رضی الله عنه شهید شو تاسو ته سلام کو او ما ته ویل چې نبی علیه الصلاة والسلام ته به ووایي چې ما ته دعا کوي او ما دپاره استغفار او بخښنه وغواړي نو نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم دی فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه هغه مخکې آیا ادب چې د دعا کې لاس اوچتول دې حدیث نه ثابتېږي او نبی علیه الصلاة والسلام وایي فدعا بماء اوبې راوغوښتلې فتوضأ نو اودس یې وکړو او بیا یې لاسونه اوچت کړل دعا کوي اللهم اغفر لعبید ابي عامر ای الله عبید ابو عامر رضی الله عنه ته بخښنه وکړي او ما د هغې د ترخونو سپینوالی وکړ چې لاسونه اوچت کړي ثم قال بیا ویل اللهم اجعله یوم القیامة فوق کثیر من خلقك من الناس
یا الله د ابو عامر په ورځ د قیامت باندې د ډیرو خلکو د پاسه چې کوم دین وګرځي، د ډیرو خلکو نه د پاسه وګرځي، معنی درجه او مرتبه ول په ورځ د قیامت ورکی. نو فقلت ما ورتویل ولی فاستغفر، ما د پارم بخنو غواړه اې د الله رسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اویل اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وادخله يوم القيامه مدخلا كريما. یا الله عبد الله ابن قیس داغه گناهونه معاف کی، هغه ته داغه د گناهونو بخنه وکي، او وادخله یوم القیامه مدخلا کریما، او په ورځ د قیامت عزتمن ځای ته وردن نکي معنی جنت. دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړي په 4323 نمبر باندې، او امام مسلم رحمت الله علیه په خپل کتاب کې ذکر کړي په 2498 باندې، امام نسائی رحمت الله علیه ذکر کړي په السنن الکبرى کې په 8730 باندې. بل ادم سوارلسم ادم دعا اوریدون کې دعا کیږي جهر باندې، او دعا اوریدون کې د دعا الفاظ اوري، نو هغه به دعا د اوریدو د دعایي کلماتو په اوریدو په وخت کې بس کوي آمین بوي. دا سوارلسم ادم نه. لکه په حدیث د ابو الدرداء رضی الله عنه کې راځي، وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دعوة المرء المسلم لاخيه بظهر الغیب مستجابة عند رأسه ملك مؤکل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك المؤكل به آمين ولك بمثل. ابو الدرداء رضی الله عنه فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی وی د یو مسلمان بندا د خپل رور د پاره، د خپل رور مسلمان د پاره پشیشا دعا ډیره قبلیدونکې ده. عند رأسه ملک، د هغه د سر په خوا کې یو فرشته ولاړی مقرر شوی، کلما دعا لاخيه بخیر، کله چې دا بندا دا مسلمان مومن د خپل رور پشیشا غواړي، د هغه د خیر دعاګانې غواړي، او هغه مقرر کړی شوی فرشته هغه سوی آمین ولک بمثل، یا الله دا دعا قبول کی، او ای بنده ستا د پاره دغه شانی ته چې د بل لپاره غواړي، نو پشیشا دعا قبلی، او ته به غواړي د بل لپاره هو قبليږي، بستا په حق کې ملائک د الله پاک مخلوق هغه به پسوي آمین وي. او دا حدیث امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی دی په 2733 باندې، او امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړی په الادب المفرد کې په 625 نمبر باندې. 15 ادم د یو معمولی سیز غوښتنه بم د یو الله نه کې، صرف د یو الله نه، دا غنه علاوه د یو معمولی سیز دعا بم د بل چانه نه غواړي، او غوښتنه به د بل چانه نه کې. لکه د انس بن مالک رضی الله عنه په روایت کې راځي، وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ليسأل احدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسع نعله اذا انقطع. وی پکار د چې یو تن د ستاسو نه سو غواړي، د خپل رب نه ټول حاجات غواړي، ټول حاجات د یو رب نه غواړي، حتی یسأل څومره حاجتونه وی نور لاسکه تر دې چې د خپل پیزار او سپلی چڼیا، د خپل پیزار او سپلی چڼیا وندنې اغم د چکلا اوشلیږي، نو د یو الله نه غواړي، تر دیو پوری به یو الله نه سکه غوښتنه کې، داغه نه علاوه به د بل چانه معمولی شیم نه غواړي. او دا حدیث امام ترمذی رحمت الله علیه په خپل سنن کې ذکر کړي په 3604 نمبر باندې، او امام ابو یعلا رحمت الله علیه ذکر کړي په خپل مسند کې په 3403 باندې، او داغه نه علاوه نور محدثین هم ذکر کړي، او په تعلیق د مشکات کې امام البانی رحمت الله علیه د حدیث ته حسن حدیث ویلې. 14 ادم د دعا په وخت کې قبله ته مخ کول او قبله ته مخ ګرځول دا مستحب عمل له دعا د آداب نه دي. لکه په یو روایت کې راځي عمر بن الخطاب رضی الله عنه روایت ته، هغه فرمای وی لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المشركين وهم 1000 واصحابه 319 رجلا. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د بدر په ورځ باندې مشرکانو ته وکتل چې هغه زر کسانو، او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملګری هغه 319 کسانو. لکه مختلف روایتونه دي، 314 والا مشهور روایت ده.
و 319 کسانو فاستقبل نبی الله صلی الله علیه وسلم القبله ثم مد یدیه فجعل یهتف بربه. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د مشرکانو دا تعداد وکتو چې هغه زر کسانو او صحابه د هغه ملګري 319 کسانو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبله طرف ته مخ کو او دواړه لاسونه اوچت کړل او بیا یې د الله نه دعا غوښتله. ان دې حدیث کې مراړل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وخت دعا کې څه کړي دي؟ لاس اوچت کړي دي او قبله ته مخ کړي دي. دا 14 ادب شو. دا روایت امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړي په 1763 نمبر باندې. ولسم ادب دعا پټه غوښتل. په جهر باندې دعا هم جایز ده خو بهتره پټه غوښتل دي. او اتلسم ادب په عاجزۍ سره غوښتل، په تضرع سره غوښتل، په انکسارۍ سره غوښتل. لکه دا دوانه آداب د سورت اعراف 55 نمبر آیت کې ذکر دي. الله فرمای ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تاسو د خپل رب نه غوښتنه وکئ تضرعا په عاجزۍ سره، وخفیتا او په پټه. بل دلیل چې په پټه دعا غوښتل دا څه دي؟ دا غوره دي. نورم ډېر روایات دي، آیاتونه دي. یو روایت صرف ذکر کوو. کله چې زکریا علیه السلام دعا کوي د هغه په باره کې راځي په سورت مریم 3 نمبر آیت کې اذ نادا ربه نداء خفیا، کله چې آواز کړو خپل رب ته، جړاو فریاد کړو خپل رب ته، نداء خفیا په آواز پټ سره، په جړا پټ سره، په پټه باندې غوښتنه کړې وه، پټې غوښتلې وه. نو دعا په پټه باندې غوښتل او په جهر نه غوښتل دا سری غوره دي. بل ادب نورلسم ادب الله تعالی ته دعا کې خیسته خیسته نمونه وسیله کول. د وسیلې بحث به انشاءالله چرته بل مقام کې وکړو، خو وسیله کې الله ته د هغه نمونه پیش کول دا له ټولو نه غوره وسیله ده او غوره دعا ده. لکه نورم ډیر آیاتونه دي. د سورت اعراف 180 نمبر آیت کې راځي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، د الله د پاره خسته خسته نمونه دي، تاسو په هغه سره د الله نه غوښتنه وکئ. شلم ادب د دعا قبلېدو په باره کې تلوار نه کول. دعا قبلېدو په باره کې به تلوار نه کې چې جلتی به نه کې چې دعا غواړم او زما دعا قبول نه شوله. او 21م ادب چې دعا غواړي نو دعا به د هغه شي نه غواړي چې هغه ګناه ګناه به په دعا کې نه غواړي. د صلې رحمۍ کټ کول، د چا سره تعلق کټ کول او دغه رنګې نور ګناهونه، د یو ګناه توفیق غوښتل دا په دعا کې چې کوم دی نو نه غواړي. 21 آداب د دو آدابو د پاره دلیل ابو هريره رضی الله عنه نے روایت ته وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی لا یزال یستجاب للعبد ما لم يدعو باثم او قطيعه رحم ما لم يستعجل. وی همیشه الله تعالی د خپل بنده دعا قبلای، همیشه د یو بنده دعا قبلیږي تر سوچ هغه ګناه نه غوښتلی او د خپلولۍ کټ کولی نه غوښتلی او تر سوچ هغه په دعا په قبلېدو کې جلتی او تلوار نه کړي. نو دعا کې به ګناه نه غواړي، د خپلولۍ کټ کېدل به نه غواړي او په ګناه په دعا کې به جلتی نه کې، د دعا په قبلېدو په باره کې به جلتی نه کې. قیل یا رسول الله، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل شو اې د الله رسول مل استعجال، دا جلتی کول سدي په دعا کې. قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل یقول قد دعوت فلم ارى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وی دا بنده چې دعا وغواړي نو دی وی ما دعا وغوښتله او فلم ارى يستجيب لي او ما ونکتل چې دعا می قبول شوي، زه خو دعا غواړم دعا می نه قبلېږي. وی فيستحسر عند ذلك نو دی نه امید شي په وخت د دې کې او ويدع الدعاء نو دعا غوښتل سکی پرېږدي او دعا نه غواړي نو نا امیدي به هم نه کي. لا تقنطوا من رحمت الله. خو جلتی او تلوار بم د دعا په قبلېدو کې نه کې چې زما دعا خو قبول نه شوله او دا مرض په مونږ کې زیات دی. مونږ دعا غواړو او بیا سوي یاره دعا مې نه قبلېږي. بله موقع کې به انشاءالله چرته بیان کو چې دعا ستا نه قبلېږي نو هغه چرته وي، یا هغه ستا دپاره ذخیره کېږي، یا تا باندې یو مصیبت را رواني هغه الله تا نه د هغې دعا په سبب باندې څه کي لرې کي، او یا هغه دعا ستا قبول شي چې ته څه غواړې هغه تا ته میلاو شي. دا درې طریقې د دعا د قبلېدو دپاره.
په دې طریقو سره قبليږي خو سړی ته پته نه لګي. او دا حدیث چې کوم دی نو امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړي په 2735 نمبر باندې. امام طبرانی ذکر کړي په الدعاء کې کتاب الدعاء کې په 82 نمبر باندې. او په تعلیق د مشکات کې د حدیث ته امام البانی رحمت الله علیه صحیح حدیث ویلي. دویشتم ادم دعا خاص وختونو کې ډېرې دعاګانې غوښتل، لکه وخت سره وختونه به ان شاء الله په یو ویډیو کې ذکر کوو کوم وختونو کې دعاګانې سکیږي قبليږي. نو دعا چې کوم وختونو کې قبليږي په هغه کې ډېرې دعاګانې غوښتل، لکه د پښمنۍ وخت شو، دغه رنګې د سجدې په حالت کې وغیره. حدیث کې راځي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء. دی وخت کې دعاګانې وي ډېرې غواړي. کوم وخت کې نبی رسول الله والسلام فرمایي وي ډېر نږدې یو بنده خپل رب ته په کوم حالت کې، په داسې حال کې چې هغه سجده کوونکې، معنی په سجده کې چې کله سړی پروتي نو دا الله ته ډېر نږدې وي. فاکثر الدعاء، نو تاسو په سجده کې ډېرې دعاګانې غواړئ. نو په سجده کې بس کې ډېرې دعاګانې غواړي. نبی رسول الله والسلام په دې کې د ډېرو دعاګانو غوښتلو امر کړی دی. دا حدیث امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړي په 482 نمبر باندې. امام ابو داود هم ذکر کړي په 875 نمبر باندې. امام نسائی رحمت الله علیه ذکر کړي په 1137 نمبر باندې وغیرہ وغیرہ. نور محدثین هم ذکر کړي دي. او امام البانی رحمت الله علیه د حدیث ته په تعلیق د سنن ابي داود او د نسائی کې صحیح حدیث ویل دي. د پښمنۍ په وخت کې دعاګانې ډېرې قبليږي. نورم ګڼ روایت ګڼ آیاتونه دي، لکه یو آیت د سورۃ ذاریات 8 کې راځي وبالاسحار هم یستغفرون، او په وخت د پښمنۍ کې دوی بخنه غواړي او دوی استغفار کوي. 30 ادم دعا غوښتونکي به الله ته توبه وباسي. 40 ادم 24 نمبر ادم دعا غوښتونکي به د حرامو نه ځان ساتي، توبه به وباسي او د حرامو نه به ځان ساتي. او دا دواړه آدم په دې روایت کې ذکر دي. د ابو هريره رضی الله عنه روایت دی، وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ایها الناس ان الله طیب لا يقبل الا طیبا. اے خلکو یقینا الله تعالی پاک دی او پاک خوخی. نو وان الله امر المؤمنین بما امر به المرسلین، وی الله تعالی یقینا الله تعالی مؤمنانو تم د هغه څه حکم کړي چې پیغمبرانو ته حکم کړي. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل چې پیغمبرانو ته الله تعالی حکم کړی یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے پیغمبرانو تاسو پاک سیزونه خورئ او نیک اعمال کوئ. او وقال تعالی او الله تعالی بل آیت کې وی یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے ایمان والو تاسو خوراک کوئ د پاکو هغه سیزونو نه چې موږ تاسو درکړي دي. د کوم څه حکم چې پیغمبرانو ته کړی دی د هغه څه حکم عام مومنانو ته کړی دی چې پاک خوراک کوئ او نیک اعمال کوئ. وی ثم ذکر الرجل، وی بیا نبی رسول الله والسلام د یو سړي تذکره وکړه چې یطیل السفر، اوږد سفر یې کړی، اشعث اغبر، ببر سره ګرد او غبار په پروتي، دوړې په پرتی، یمد یدیه الی السماء، او اسمان طرف ته لاس اوچت کړي او سوی یا رب یا رب، ای رب زما ای رب زما د پلان کې حاجت پوره کړي، زما د پلان کې کار اوکي. ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. وی د خوراک د حرامو نه، د سکاک حرامي، د لباس حرامي، مانه د حرامو نه دی چې کوم دی نو څه شوي. وغذي بالحرام، د پالنه په حرامو کې شوي، د حرام خوري سکي اغوندي، حرام پخپو کوي. فأنا يستجاب لذلك، نو د داسې بنده د پاره به قبلېدل په کوم ځای کې. دا تقریبا 30 یا 40 آداب مونږه ستاسو د په خدمت کې د دعا د آدابو نه ذکر کړل. کله چې دعا د دې آدابو مطابق او په ټولو باندې الحمدلله مونږ تاسو ته د قرآن او حدیث حواله پیش کړله، صحیح احادیثو نه مونږ تاسو ته د آداب ذکر کړل. نو انشاءالله کله چې تاسو د آداب زده کوئ او د دې آدابو مطابق دعا غواړئ نو ستاسو دعاګانې به قبلیږي انشاءالله، کله به هم نه رد کېږي. الله تعالی د عمل کولو توفیق راکړي. والسلام ورحمة الله وبرکاته.